طالبانو نه معافي غواړي او انتقال یې راپسې وکړي چې دا ستاسو چې سبا زما بچي درته جنجال نه جوړوي. نو دا ګول زمارو الله صبر کوي، ډېر صبر کوي په دنیا کې. دنیا د ازمایش دی، د ګوري چې دې څه کوي. خو چې خدای پاک بیا سړی راونیسي، قسم په خدای قسم کې د خلاصولی شي. معلمانو به یو بد نه وایي، بد صفت به یې کوئ. د مدرسې به سپکه نه وایي، صفت به یې کوئ. او د عالمانو قدر کوئ، احترام کوئ، عزت کوئ. او بیا به د مدرسې ډېر قدر کوئ، ځکه دې مدرسه کې د الله قرآن ښودلی کېږي، دین پکې ښودلی کېږي. نو مولانا عبدالحق صاحب محترم تاسو له دلته مدرسه جوړه کړې ده، چې ستاسو بچي له دې مدرسې نه څه فایده واخلي او دا بچي خدای پاک حافظان کې او عالمان یې کړي. قسم دی زما وروڼو، مادي دور دی، خلک په مادیات او په دنیا پسې سر دي او زه دې خلکو ته هم د خدای خاطر وکړې په دې بچو علم وکړې د قرآن. دا مولیان کې، دا حافظان او قاریان کې جون بلې د بچي هم ښي ستا به هم ښي. او که دا د ننوفران پاتې شو، بې علمه پاتې شو، د هغه ژوند هم غرق دی، ستا به خپل هم غرق کېږي. څه به کوې؟ دین به زده کوې، چې ته یې کېنه زده کوې به که نه. چې ته یې ملا صاحب نه بوځې، زمونږ خفه کېږې به دین سره مینه ډېره زیاته کمه ده، محبت ډېر کم دی. سکول ته چې بچي بوځو څونه خرچه پرې وایه، دا ټیوشن فیس هره میاشت ورکوې، د ایڈمیشن فیس په کال کې ځل ورکوې، د ټرانسپورټ فیس، د ټرانسپورټ فیس هغه بیا ورکوې. ښه بیا درته وایي وایي دا بچی دی کمزوری دی، مازدیګر والا ټیوشن ونیسه. یو بچی د میاشتې په زرګونو روپۍ لګوي او په قرآن چې بچی یې راولګي څونه پرې لګي. استاد جي مازدیګر کې ماشوم کور ته لاړ شي، بابا وایي استاد جي سپاره هغه بله لکړه ورکړه او ما له یې رانه کړه، وایي بیا دلته مه ځه بل جومات ته سپاره بله خونه. استاد جي پیښه سپاره پېښ زه اکثر زه خو د ټولو مجلسونو کې ځم که نه، سکول کالج چېرته پروګرام یې هغې له هم ځم او د مدرسو له هم ځم. د خلکو دا مینه ما ته هلته پته ولګي. سکول کالج کې چې وي پلاران راشه، یو مې والدین یو ماشوم سره پوره خپل پلار ځي انټري باقاعده د سخت کې چې راغلی، او که پلار یې مشر ورور ورسره دي، تره ورسره دي، خامخا به ځي، خوشحاله یې باندې. او مدرسه کې اکثر دی وایي وایي د دې جینکو چې کوم د مدرسې نه فارغې شوې، د دې جینکو پلاران دې راشي چې هغه لوپټې ورته وصول کړي. آواز کې پلان کې د پلان کې پلان کې پلا نیک څوک نه راپاسي، بیا وایي د پلان کې پلا یاره وایي که بل څوک کې وي اړ څوک رانه شي، وایي د دوی څوک نه دي راغلي. زم د دې ظالم په زړه کې د دین قدر نشته. دې لور به دې پلار ته ویلي چې بابا نن به ما له لوپټه راکړي څادر او راشه هغه وصول کړه، یاره بچې زه نن مې مزګار او زه روان یم څه کار نه. نو کار قیمتي دی که قرآن باندې خوشحالي قیمتي دی؟ زمانونه دا موږ کوم طرف روان یو؟ پیسه کلا بل تحبون العاجل وتذرون الآخرة. الله وی دنیا مو خوښه کړې ده، آخرت مو هېر کړی. ټول خلک په دې دنیا پسې په منډه دي. نو ټیک ده، دنیا موږ څوک نه منې کوي. حلال روزي ګټه، طلب الحلال فریضة بعد الفریضة. حلال ګټه ته چا د حلال نه منې کړي؟ نو ګټه پیسه ډېره وګټه، ځان له موټر هم والا صحابه په اوښانو ګرځېده، دې موټرې ځان له بنګله هم جوړه کړه، صحابو ځان له کورونه جوړ کړي، ځان له ځمکه هم والا صحابو ځمکې مغشتي دې کړلې، ځان له کور هم جوړ کړه، هر څوک کړه،
دا خدای نه چا شریعت نه منې کړی خو زمارونو ورسره خدای مې هېراوه رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله إذا تجارت او خرید وکړو دا د خدای نه غافل نه کی ډېر خلک وایي چې سوتو ضرورت دې د اسکول تعلیم ته زوري مونږ ته انکار نه کړی ضرورت او چې څنګه د اسکول تعلیم ضروری دی دا څنګه د قرآن تعلیم هم ضروری دی स्कूल में हम पहले मुंबई में वाई बच्चे स्कूल कॉलेज में आया पीडी पे उड़ा डॉक्टर इन जोन था दाखलक में मुला के तेरास के ये रवि दा मुलिया से पंचीदी भी खलक स्कूल तारीख दा नपरीद वली नपरीद मां स्कूल ना देवेस मां बकुल बच्चों स्कूल ना देवे मो स्कूल तारीख नपरीद कॉलेज दे नपरीद अच्छा कॉलेज में एमए के मिस्ट्री का एमफिल का पीडी का डॉक्टर शाह इंजीनियर शाह क्या मने करे जरवाना शी क्या नो दद्वीन रवाना यो तरा तपीर बमुला वे खलक दम हजरत शेख शहीद मौलाना संजान से रहमतुल्लाह अलैह अगवे वो मदीना शरीफ की मस्जिद नबवी के नाश्तो जो बारेटला वकीलो दे इफ्ताबाद बूढ़ा बीमा लड़ा के बच्चे पुख्तूने में आओ वेदल तसके माँ वेदी मदरसा के दाखिले में जामिया इस्लामिया मदरसा के आओ दिन ज़दाकों मेलम ज़दाकों विदा से ऑस्ट्रेलिया को इमा तो ये खलक को मैं तो खतर ताक़ा ज़ाना याद है खलक को मैं तो खतर ताक़ा ज़ाना याद है इमा तो क्या जी स्पोमे में ताता परे जदा वर्खेja तो होता ना तो स्पोमे तो ना खत रे ले खत ले हम ताता परे जदा او जब خپل پیغمبر زاړه یاد زاړه سیا زاړه عقیده زاړه اعمال اخلاق د حضور پاک دا کردار او سپومه में ताता परे जदा वर्खेja تمہارو قومیں تار سوچنے چیخا دیکھا پاکستانی قوم تک برس قومیں تخت ہوتا دی بکسوی دا چین نرحب مانا بکسوہ نشی جونا دا گنڈل استن نشی جونا لے گنڈل استن آرس چین نرحب مانا دا تارو نٹول دا چین نرحب مانا اس نور کلے بیدا بیجلے دا پتن اخبرے جوڑو لے دا چین نرحب مانا کمی سنا و جامیم دا چین نرحب مانا نو چې کم قوم بکسوه خپل نشي جوړول او کم قوم د ګنډلو ستن نشي جوړول او کم قوم پرزې نشي جوړولی او د چین نه راغواړي دا قومې ته ختي شي کویته کوشه کویته قومې ته کوي پلار یې کویته کوزېده نو پرې چغه کړې په مامو خدوی خدای مو بخه په ډډه شي پلار مې کویته کوزېده دا قوم سومه ته وخی کم سړی سپومې ته روان شوي د مولا د پنسۍ نه نیولې دی چې نه بخې او چې چا کار کړی دی هغه له څه ورکړی دی ډاکټر عبدالقدیر کارنامه وکړه پاکستان دپاره ایک ډبه مې جوړ ډاکټر سمر مبارک کارنامه وکړه پاکستان دپاره میزایل ټکنالوژي برابر کړه چې نن پې زموږ پوځ اوچته ده چې انډیا ته هغه میزایل په ذریعه باندې د انډیا 2 جزونه راوغورځول او داسې کې انډیا چې په خاورو کې وروړوله نن هغه ډاکټر قدیر نظر باندې نن هغه ډاکټر سمر مبارک هغه ته وایي تا باید نن کیسونه جوړول التم صدر په انډیا کې څوک صدر عبدالکلام اچھا دغه جوړ کړو عبدالسلام په ټمبا مې جوړ هغه دې صدر مونږ جیل ته جوانه شي په مولا که زکامي شي بيدا مولا بيت کړي
چې معمولي اخوا دېخوا شي یا سپی چې ته ټوخېږي ټوک 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 وي دا استاد یې ورته هډوکې غورځولو چې روان دي موږ بدنام چې جوړی دوی خوشحاله هغه ماته وویل هغه ماته وایي نکاح بناله سړی زوی له ما لکه زنی مزګار خپل جومات به امام دی وتاړه یاره وایي ته به راځې ما زه خو ډېر زیات نوزګار یم د جومات امام زما شاګرد وله امام هغه ډېر ښکلی قاري دی عالم دی په هغه وتاړه یاره وایي په هغې نه تړه ولې وایي زما د مخکې زوی نکاح تړلې وه نو روانه شوه طلاق یې ورکړه وایي نو طلاقي د زوی دی او بدنام مولا ولې زوی طلاق ورکړو او ښځې به جنګ کړي جګړه به یې کړي روانه به یې کړي یا ښځې اسم نه دي کړی زوی دی روانه یې کړی ما ورته خاندل مې زه نه تړم مې زه نه که دا بل زوی دی ښځه پرېږدي بیا به ما شرمې چې دا نکاح ستا په پرېږده نه پوهېده بلکل نه پوهېده بیا مې د اوسو ورورو په طریقه مې پوه کړه مې دې ملا صاحب نور نکاحونه په دې کلي کې تړلي دي او که نه دي تړلي غلی شو مې ته خو به ډېر شی وي تړلي وي نو مې ټولو ښځې پرېښې دي وایي نه نو مې غلطي که د ملا وي خو بیا پکار دا وه چې کوم یې تړلی چې ټولې روانې دي یعنې موږ خلک که رواني وکړو او څوک ښځې سره جنګ وکړي او طلاق وله ورکړي نو وایي دا ملا نکاح روانه تړلی قبر کې د وارو ټکولو پته نه لګي یعنې که قبر کې د دې فاسقانو مهاجرانو دا ټک ټک او دا چغې مونږ اورېدې وي چې استاد جي جنازه غلطه کړې ځکه هلته والو روانه ده خانه ده یعنې مطلب دا چې موږ هر څه په ملا ورته زما وروڼو ډېر افسوس دی ډېر افسوس स्कूल ته چې تاسو بچي لېږئ پرایویټ سکول یاد نو هلته ټیوشن فیس ایډمیشن فیس ټولې خرچې پرې راځي او پرنسپل صاحب چې در مخکې لري چې غټ سلوټ کوی که نه کوی سلام نو ګورې دا زه د سکول د استاد به قدر کوی پرنسپل صاحب غریب پیسلي هغه سکول چلې کوي تجارت کوي که مکانې په کار یې اخیستې دي استادانو نه تنخواګانې ورکوي لازمه خبر چې پیسو نه ماني یعنې په بیه ستا بچي ته سبق ښایي چې مخې ته راشي پرنسپل صاحب سلام علیکم داسې یو دوه ګزه ورته ټیټم شي او ملا صاحب ستا بچي ته خیراتي سبق ښایي په مدرسه کې خیراتي سبق کتابونه هم چیني مونږ والا ورکوو پکې مو ورته لګولي لاندې ورته درې هم قالینه مچولي د اوبو انتظام یې مولا کړي او پاغې کې مولا صاحب ښه سړی نه مفت تعلیم ستا بچي له ورکوي فري سوال کوي چندې غواړي خو ستا بچي ته مفت تعلیم ورکوي او کوم تعلیم کوي عقیده ورته ښایي عمل ورته ښایي او د پیغمبر مبارک اخلاق ورته ښایي خو د دې بنیاد ستاسو خو پوه شوې چې علما مفت مفت سبقونه ښایي او زما اصلاح کوي ما د پیغمبر په لاره بوځي او دا نور داسې نه دي او بیا موږ مولیانو پسې خبرې کوو دا اولې وجه څه ده وجه م پوه کړم دا د اغیارو سوچ چې په موږ کې راچولی دي چې د هندو خپل مذهبي مشر پسې تر ننه پورې خبره نه ده چې د عیسایي په خپل مذهبي مشر پورې تر ننه پورې خبره نه ده کړې چې د یهودي په خپل مذهبي مشر پورې خبره نه ده کړې او مسلمان خپل مذهبي مشرانو پسې خبرې چې بیا سیاست ته کوم مولا ووته وایي وایي هغه به د دې بل کافر دی دا سیاست ولې کوي باچۍ غواړي موټر غواړي ما پرون مې یو سړي ماته وایي یاره چې دا افغانستان سیاست دا مې نه دی خو ما سیاست مولا دی او دا وزارت او کرسۍ او جیپ او موټر پسې دي ما جیپه دا نه ده په دې ملک کې د دې سیاسي مولیانو حق نشته چې دا کرسۍ کې زموږ حق نشته چې ورپروسو دا وزارت کې مونږ ته انسان یې زه نه یم دا پیسه خوښه ده زمونږ نه ده خوښه یعنې ما وی تاسو به ټول عمر په غسلخانو کې ځان ته پټي لګولې دي
احسیګانم لګولي په باترومونو کې او داسې غسلخانې جوړې کړي دي چې سړی ګوري نو پکې توړې دی نه کېږي پاسېدو او قسم قسم شیمپوګان پکې پراته او صابونونه پکې پراته او ګرمې او یخې اوبه پرتې وي او تولیې او میدان دي چې انتظار پې وچکې او څومره بهترین سیسټم سره غسلخانې دي نو ته به دغه غسلخانو کې اودسونه کې او اودس به ماته او موږ به ټول عمر ساجد ته ځو بلا ابزار پورې به ډوډۍ ولې ته د وطن یو ځه نه ته انسان بچی او د انسان بچی نه یو ستا پیسې خوښې دي زما پیسه خو خوښې دي آرامه نه حلاله ستا باچۍ خوښه ده او زمونږ نه ده ستا وزارت خوښ دی او زمونږ نه دی خوښ ښه شی نه دی سیاست نو دې ولې کوي چې ښه شی نه دا له ښه دی او ماله نه دی ته ګرځې په کوڅو کې جګړې پکې دښمنۍ پکې ټوپک دې راغشتی دی او که ملا صاحب دلته وایي چې ما زه بلدیاتو کې ودرېد سره هغه بلدیات هم وخوړ ملیان هم پکې ودرېدل عوام هم ودرېد هېڅ ته جوړه نه شو نه چا لښتې جوړ کړو نه چا پل جوړ مړی هغه ورته چاوې خبره مې خولې له رارسنه ده وی کوم شی دې پکې را نیغ ده چې پلانکې به دې پکې نیغ نو د پاکستان کوم شی پکې لا نیغ ده چې سیاست پېښې ورونو بنیادي چیز درته وایم بنیادي چیز د خدای قول بس زده کې او بچو یې زده کې تلاوت یې وکړې عالمانو سره مینه وکړې د خدای لپاره ورسره وکړې د دوی قدر وکړې چې د دوی حوصله افزایي وکړې چې حوصله شکني مه کوې چې دی دا خپل علم تا ته ورسوي ډاډه خپل بچي ورسوي ستا بچي ته ورسوي خپلو بچو علم وکړې نو خو وایو زه خو چې لکه خبره کوم چې نه یارېږم څپا ویم وی یاره چې زموږ د استاد خو داسې دی نو ما یې ولې نو یا مې په بچي علم وکړه په خپله وکړه عادت یې ما باندې کوم دا ګزو ده استاد به نه کوي نو په خپله نه او استاد هم ښه نه نو هندوستان نه ده هندو راولم نه دی مخکې کړم هغه شیخ شهید صاحب رحمت الله علیه فرمایل بیا سړی وي چې خلک هم ماته ځاڼه وي مې چې زه به د پیغمبر ځاڼه یادوم تاسو مې ته ښیم وی لږ سات پس راته وکیل صاحب وایي یاره برخوردار یم تپوس ته نه کوم بیا وایم وی چې دا نبي علیه السلام د اکبر باچا زمانه کې تېر شوی دی اورئ ما وی چې انا لله و انا الیه راجعون دا وی څونه اوچته کې وکیل صاحب او دا پته راته نه لګي چې اکبر باچا مغلیه دور کله تېر شوی دی او حضور پاک کله او ځل یو پرچم د جرنالیزم پرچه وه په لاهور کې هغې کې یو سوال کړی چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم پر نوټ لیکي یو مختصر نوټ لیکي پرچه ډېره سپیشل خلک وال کړی و نو بیا اخبار ته راووت نوٹ لیکي مسلمان تھا چا لیکلي آپ صلی اللہ علیہ وسلم کشمیر میں پیدا ہوئے ابھی ہم کشمیر کی پیدائش یو پکی لیکلي آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ایک مالدار گھرانے میں پیدا ہوئی جو مالدار کول کی پیدائش ہے اور میٹرک تک تعلیم مکہ میں مکمل کی اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے آکسفورڈ یونیورسٹی چلیں گے پویا حضور پاک کله پیدا دی کوم پته نه لګي مکه کې څو کال او مدینه کې څو کال پته نه لګي مونږ دې څنګه کړي دی روزه څنګه والے نه چې شو پنځه نه یو او بل قرآن تلاوت کوي سارا مالا خاورې به وکړي چې فیسبوک ته ګورم دا غټ موبایل د ترې دا اخته دا غټ تلاوت وکړي ذکر نه خلک وایستل تلاوت نه خلک پخوا به خلکو سره تسبیح لاس کې وي په هغې به ذکر کول نه لاس به یې کوته تسبیح اوس موبایل لاس کې هغې باندې تسبیح ټول تصویرونه ښځو سره مو سړو سره جینکو ته اوس د موبایل ساجد دی وي خرې ته ګورو په سارا شپې ته خدای ته وګورئ تاسو ته زه صفا خبرې کوم جینۍ ته د موبایل ساجد دی او بیا ټچ موبایل څه کوي ته پې تصویرونه ګورې هغه به ګوري که نه رښتیا وایي هلکه زه ګورې سوچه پاکې خبرې کوم
اصلاحي خبرې کوم ته چې په ټچ موبایل اړه راړې تصویرونه د جنکو پکې راځي که نه آی خدای راځي که نه د هلکانو پکې راځي که نه نو چې تا له دا مخې له راځي او ښځه دا ټچ موبایل اړي هغې له به مخې له راځي که به نه 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 هغې له به هلک داسې مخ پټ کړي اما په هغې ته چې کوم راځي که نه هلک به مخ پټ کړي چې دا جینۍ مې ونه وي آی خدای په خپله خپلو خویندو لوڼو له ټچ موبایل اړي چې هلکانو ته ګوره او څونه بد شکله پکې راځي او خراب او بربل تصویرونه پکې راځي دا ګناه نه ده د نظر په دې خدای نه خفه کېږي د سترګې الله درکړي دي که دا ستا خپلې دا نه جوړې کړي دي نو ولې دا خدای پاک پیدا کړې سترګې د خدای په ګناه کې استعمالوي خدای غوږ درکړ ته پرې ګناه کې خدای ته وګوره پته د مرګ او د ژوندون نه لګي الله خوشحاله کوي مه خفه کوئ الله مه خفه کوئ مه خفه کوئ که یې راوړي قسم په خدای که ته خلاص شي نو دا مولانا صاحب عبدالحق صاحب ډېر نوجوان هلک دی زما خو ډېر خوښ دی ډېر ښه اخلاقي دي شکر او والد صاحب هم طرف تاسو ته پته ده بزرګ انسان دی مفتي دی لوی عالم دی هغه دعاګانې مسله دی خپل بچي راولئ او کښېنوئ چې قرآن ورته وښایي کوو به انشاءالله او دین ورته وښایي او بل عالمانو سره مدرسو سره به مینه کوو ښه الله دې دا څلور بچي چې کوم فارغ شوي دي خدای پاک دې حافظان کړي الله دې عالمان کړي او چې کوم دلته څومره نور واړه سبق وي الله یې ټول کامیاب کړي او مولانا صاحب دې الله په عمر کې برکت پیدا کړي زموږ ستاسو ناست دی الله قبوله کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین ټول په جمع یو ځل درود شریف د خسروان دیګري